औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द अक्सर मोंग न ओस په تپوس کم کمنټس کې تپوس کیږي نو هغه کې نن یو تپوس شو چې د لاسونه چې ود کیږي نو د دې په باره کې تاسو خبرې وکړئ. نو د کې وجوهات خو د دې ډیر زیات کیدی شي، خو زه د دې یو مین چې کومه وجه ده چې هغې ته مونږ کارپل ټنل سینډروم وایو، نو زه به نن صرف په هغې باندې خبره وکړم. د لاس چې دی نو دې ته چې کوم نروز راځي یا کوم ته چې مونږ رګونه وایو، نو رګونه چې دې ته راځي نو دې کې یو نرو دی هغې ته مونږ میډین نرو وایو. نو هغه د دې لاس د درې دې طرف ته دا ګوتې او د دې ګوتې د نیم طرف چې دی نو دې ته سپلای کوي کوم چې اعصابي رګ دی میډین نرو. نو هغه چې کله د دې ځای نه راتېرېږي د دې ریسټ جاینټ نه، نو دې ځای کې په دې باندې داسې یو کراس یو پټه راغلی ده، نو دا د هغې نه لاندې راتېرېږي څنګه چې داسې د یو پول د لاندې راځي. نو په دې ځای کې په دې نرو باندې اکثر مختلف د دې وجې کیدی شي چې هغې باندې په دې باندې پریشر سیوا شي. چې کله پریشر سیوا شي نو د لاس دا حصه چې ده نو دا اوده شي، کم چې دا د درې ګوتې دي او د دې ګوتې دا نیمه حصه چې ده نو دا اوده اوده کیږي، دې کې طاقت هم لږ کم شي، دې کې داسې څه اوچتول شي نو هغه هم نشي بعضې ټایم کې. بعضې ټایم کې کله کله دا چې ډېر زیات شي نو بیا کم د دې ځای دا غوښه چې ده نو دا داسې کینی کم ته چې مونږ مسل اټرفي وایو، دا کینی دا ګوتې ورسره کمزوري شي، لږ راسې را بینډ شي، اکثر په هغې باندې چې ډېر زیات ټایم والي او په ټایم باندې ټریټمنټونه شي. نو یو زیات د دې چې کومه وجه ده نو هغه پریګننسي ده. پریګننسي کې د دې چونکې وجه کې مونږ ته ایډیما ورته وایو چې لکه دې ځای کې کله ایډیما وشي کم چې دا دې ځای کې په دې نرو باندې د پریشر دا ځای دی نو هغه دې ځای کې لکه د اوبو مقدار هم لږ سیوا شي، خاص کر په پریګننسي کې چونکې په وجود کې اسم په اوبو دا مقدار لږ سیوا کیږي. نو د هغې د وجې پریګننسي کې اکثر مونږ ته پیشنټس راځي چې ما ته دا تکلیف دی. اکثر هغې ته مونږ لږ سمپټومیټک ټریټمنټ ورکو او بیا ورو ورو هغه هغې سره ښي او چې څنګه پریګننسي ختمه شي د هغې نه پس هغه پخپله ټیک شي. بعض اوقات داسې غټ کسان چې د چا چې وزن سیوایي نو په هغې کې هم دا کیږي. نو د دې اول خو دا چې دا کنفرم کول غواړي چې آیا دا کارپل ټنل سینډروم دی او که نه. نو د هغې لپاره مونږ یو دوه داسې لوکل ټیسټس کوو چې کوم ته مونږ ټنل ساین او فیلنز ورته وایو، داسې لږ لاس ونیسو دا نر داسې پرکس کړو داسې لږ، نو که هغې کې پیشنټ ته دلته کې داسې کرنټ محسوسیږي نو دې نه مونږ کنفرم کوو چې یاره دا کارپل ټنل دی او که نه. ټریټمنټ کې دوایان هم پکې کار کوي، بعضې ټایم کې که ضرورت وي نو د نر سره مونږ نږدې یو انجکشن ولګو نو هغې سره هم ټیک شي. بعض اوقات چې مونږ ته دا خطره وي چې یاره داسې نه چېرته د دا ګوتې کار پرېږدي نو بیا یې نیورو سرجن ته ولیږو چې هغه یو وړوکې غونده کې اپریشن دی، لوکل انستیزیا باندې کېږي، دلته یو کټ ورکړي او د نر باندې دا پریشر کم کړي. نو دا یو څو خبرې وې چونکې ستاسو له طرف نه سوال راغلو نو ما وی چې د دې جواب ورکړو په کارپل ټنل سینډروم باندې. تھینک یو ویری مچ.